پښتانه وای اوس به د ورونو رنګه حساب به د دشمن رنګه سره کوو. پنجاب ته موږ دا وایو چې له تا سره د رور په حیث باندې اوسو، خو د دشمن رنګه به حساب راکړې. نن دا پاکستان موږ دا ورته وایو که ته وایې چې موږ د پاکستان برخه یو، نو په پاکستان کې به برابري وي. دا پاکستان به د 5 قومونو مشترکه ملک وي. دلته به کمزوري وفاق څه به 4 ادارې وي: فوج، فارن پالیسي، خارجه پالیسي، کرنسي او مواصلات. په فوج کې به زموږ برابره ونډه وي، په پالیسي کې به زموږ برابره ونډه وي، په هره محکمه کې به زموږ برابره ونډه وي. موږ دا ورته وایو چې کومه علاقو سره د کومو صوبو سره اوس خیبر پښتونخوا ده، د پښتانه صوبه ده، د بلوڅو صوبه ده، د سرایکیانو، د سندیانو، د پنجابیانو، چې د کومو علاقو سره د کومو ملکونو سره ستا پوله لګېږي، د هغې پالیسي به د هغې صوبې خلک جوړوي. د افغانستان متعلقه هره پالیسي به دا به د پښتانه په خوښه باندې وي، دا به د پښتانه په خوښه وي، دا به د پښتانه د مفادات وي. که دا پالیسي زموږ د خوښې نه وي، زموږ د مفادات نه وي، دا یو استعماري پالیسي ده، او استعماري پالیسي پښتون افغان ته د منلو وړ نه ده. عزیزانو، لنډه بیا په دې کومه ناوخته دی چې موږ دلته کامي صوبې غواړو. صوبې به خود مختارې وي، زموږ په وسایلو به زموږ اختیار وي، زموږ په ځنګلونو، دریابونو، معدنیاتو باندې به زموږ اختیار وي. د افغانستان سره په پولو باندې تجارت به زموږ په خوښه باندې وي. دا زموږ بنیادي مطالبات دي، دا د پښتانه مطالبات دي. د دې لپاره به موږ سیاست کوو، خو فلفور په دا نږدې وخت کې پکار دی چې 3 اهم نقطې باندې موږ دا ژغا وکړو. یوه نقطه دا ده چې فوري طور ده دا نامنیاده دهشتګردي دا زموږ د وطنه ختم شي، دا ریاستي دهشتګردي ده زموږ د وطنه ختم شي، امن امان ده بحاله شي. دویمه مطالبه موږ دا وایو چې پکار دی دا اوس یو عملي شي، هغه دا ده چې زموږ په ټولو وسایلو باندې به زموږ اختیار وي، هر څه به زموږ وي. موږ پنجاب ته، موږ یو چاته، سند ته یو چاته هم خپل وسایل نه پرېږدو چې تر هغو پورې موږ خپله استفاده نه یې کړې. او دریم مطالبه زموږ دا ده چې آئین چې کم حق موږ ته راکړی دی، بنیادي حق، شهري حقوق، تعلیم دی، روزګار دی، د څښلو صفا اوبه دي، شناختی کارت، پاسپورټ، لایسنس دی، داسې نور شهري حقوق دي، امن و امان دی، د سر و مال تحفظ دی. چې چیرې په دې ملک کې پښتون آباد دی، که په سند کې دی، که په پنجاب کې دی، که په کراچي کې دی، که په لاهور کې دی، دې پښتنو ته چې په کروڑونو په حساب باندې دی، دې پښتنو ته به ریاست دا ذمواري وي چې د دوی د حقوقو به خیال ساتي. دا زموږ دا ټیم دا زموږ لنډمهاله مطالبات دي. د افغانستان متعلق زموږ مطالبه دا ده چې په افغانستان باندې نن د پنجاب لاسپوڅي نن مسلط دي. موږ د افغانستان متعلق دا خبره کوو چې هلته د بنیادي انساني حقوق فعال شي، هلته د ټول شموله حکومت جوړ شي. د لویې جرګې د لارې ده افغانستان چې کوم قانون اساسي دی، آئین چې کوم ورته ویل کېږي، دا آئین د بحاله شي او بیا د په افغانستان کې یو آزادانه الیکشن وشي چې ولس څوک خوښ کړي چاته یې ووټ ورکړي، د هغه به اختیار وي، هغه به راځي او د هغسې آخري خبره دا کومه چې هلته
د ښځو چې کم حقوق دي تعلیم په حواله باندې نور داسې حقوق دي دا جرګه پکار دي دا غوښتنه وکړي چې د ښځو بنیادي حقوق او په خاصه توګه د تعلیم چې کم حق دي دا د بحاله کې